أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقل سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. سورة الأعراف 57 نمبر آیت. د سورة الأعراف 57 نمبر آیت کی چې کوم سبقونه پراته دي د هغې حاصل دادي دا برای راست د دې دپاره نازل شوی دی چې د الله تعالی وحدانیت او د الله تعالی وجود ثابت کړي. نو دا د الله تعالی د وجود او د الله تعالی په وحدانیت باندې یو مستقل دلیل دی. دویم دلیل ذکر شو، یو دلیل مخکې ذکر شوی او دا دویم دلیل شو. دویمه دا ده چې په دې کې د الله تعالی هغه نعمتونو ذکر ده چې کومې تعلق د ځمکې سره دی. مخکینی آیت کې هغه نعمتونه ذکر شوي چې کومې تعلق د اسمان سره و چې هغه سپوږمۍ و، ستوري و، نور و، د هغې فایدې باندې بحث و. نو دغه د الله تعالی نعمتونه او د انسان د فایدې دپاره و او تعلق یې د اسمان سره و. اوس هغه نعمتونه ذکر کېږي چې تعلق یې د ځمکې سره دی او د ټولو د انسان د ژوند سره بنیادي رابطه ده. د انسان ژوند او د انسان وجود د دې نه بغیر ممکن نه دی. نو تفسیر بحر محیط وایي چې د ځمکې د نعمتونو ذکر کولو سره وروسته دا خبره واضح کول دي چې انسان هغه هستي ده او پیری چې د هغې دپاره الله تعالی ځمکې، اسمانونه، دومره کائنات، دومره نعمتونه پیدا کړي دي او د انسان د وجود او ژوند د الله تعالی د دې نعمتونو نه بغیر قطعا تېرېدلی نه شي. نو هېڅکله هم انساني عقل او انساني تقاضا دا نه ده چې د الله تعالی د مرضۍ خلاف د بل چا په خبره باندې د بل چا په لاره باندې تګ شروع شي. د الله تعالی احکام غورځول او د بل چا په لاره باندې تګ کول نه د عقل مني، نه شعور مني، نه شریعت مني او نه د انسان هغه انسانیت مني. دا د ټولو خلاف ورزي ده. دریم نمبر خبره دا ده چې د دې دلیل ذکر کولو نه وروسته په اعتبار د قیاس سره کوم چې قرآن په خپله صریح ذکر کړی دی د باس بعد الموت ثابتول دی چې د مرګ نه وروسته دوباره ژوندون دا ثابت دی او حق دی. دا په اعتبار د قیاس سره ثابت دی او دغه قیاس قرآن صریح ذکر کړی دی. څلورم نمبر د آیات مثال هم دی د انسانانو لپاره. مثال په دې اعتبار سره دی چې دې باران د دې دلیل کې به تاسو واورئ چې الله تعالی د اسمان نه د وریځو په ذریعه باندې د اسمان طرف نه باران راوروي. دغه باران په ټوله دنیا باندې یو شان ورېږي، ټوله خاوره باندې باران یو شان کېږي. خو دغه خاورو کې دنه قسمونه دي. ځینې خاورې خرابې دي، هغه خوره ځمکه او ځینې ښې خاورې دي هغه خورنۍ. نو چې کومه خوره ځمکه ده نو هغه بوټي سره بوټه زرغونوي نه، کوم چې زرغون کي نو هغه ډېر کمزوري او ناقص بوټي په کار نه راځي. کومه چې صحیح خاوره ده نو هغه هر قسم بوټي ته زرغونوي، هر قسم میوې پکې کېږي. دغسې حال چې کوم دی نو د قرآني آیاتونه دی. قرآني آیاتونه د اسمان نه نازلېږي. چې کله نازل شي نو کوم چې د مؤمنانو سینې دي او په کومو خلکو چې اخلاص دی، بغض پکې نشته دی، هغوی په نشو، تماشو، عیاشو کې اخته نه دي، دغه شان ده کې به ظلم کې اخته نه دي. د مؤمنانو سینې دي او د مؤمنانو په سینو کې د براه راست ځای نیسي او د هغې اثرات د هغې په اعمالو باندې ښکاره څرګندېږي. بل طرف ته کافران، فاسقان، فاجران، ظالمان خلک دي چې د هغې په سینو باندې د قرآن زره اثر نه کوي. هسې اوري یې، هغوی په معاشره کې هم قرآن بیانېږي خو په هغې باندې زره اثر نه کوي. نو د هغې ظلم، وحشت، بربریت، بېدیني، شرک، کفر هغې کې تغییر هم نه راځي، په یو لیول باندې پاتې شو. نو دا مثال شو د قرآن د بیانولو دپاره یو مستقل مثال هم شو. اوس دې کې الله تعالی وایي وهو الذي يرسل الرياح، الله هغه ذات ده چې رالیږي هواګانې بشرا چې زیری ورکوونکي بین یدی رحمته، مخکې د راتللو د رحمت. د رحمت نه مراد باران دی. د باران د راتلو نه مخکې هواګانې راوالوځي. دغه هواګانو نه انسان ته اندازه لګي چې باران کېږي. نو ګویا چې دا هواګانې د باران زیری شو، د باران خبرداری شو. حتی در دې حده پورې اذا اقلت سحابا ثقالا، هر کله چې اوچتې کي، اقلت چې اوچتې کي، سحابا وریځې، ثقالا چې درنې د اوبو نه ډکي. دغه هواګانې راشي درنې وریځې اسمانونو ته اوچتې کي، سمندرونو نه پورته اسمان ته اوچتې کي.
الله وی سقناه لبلد میت من بوزو دغه وریزي لبلد اغي خاورتا میت جغمړای یعنی هغه علاقه مکمله وجه شوی شنه بوټي پکې نه بلد دلته کې په معنا د خاوري سره د ځمکې سره دی اگر چې د بلد خپل معنا کړی دی دلته په معنا د عام خاوري عام ځمکې سره دی نو الله وی دغه ورز من بوزو لبلد اغي ځمکې ته میت جمړای د مړ کېدو معنا دا چې بیخي وچی شنه بوټي پکې نه خوشکی وهلی الله وی فانزلنا نو موږ نازل کو به دغه ورځو بذریعہ باندې الماء او بو باران را نازل شي الله وی فاخرجنا من راو باسو به بدغه بو سره من كل الثمرات هر قسم میوه دغه وی خاورنا یو قسم بونه من قسم میوه راو باسو در قدرتونو یو ښکارا واضح دلیل بل كذلك حمدک شاندک دا وس قیاس كذلك حمدک شان چې څنګه د مړې زمکې نه د بو په ذریعہ باندې قسم بوټي الله راو باسي نو حمدک شان الله وی نخرج الموتى من براو باس مړي د قبرونو نه ژوندۍ به کو د مړ راځلو معنا دا ژوندۍ بشي بیا بیرته انسانان شي دی باره کې د ابو هريره رضی الله عنه یو روایت دی چې د هغه ځنه عیسی امام مسلم نقل کړی دا په مسلم شریف کې ځنه حصے په بخاری کې نقل ده او باقی ابو داود نقل کړی دی دا ټول حاصل دی چې الله تعالی با اسرافیل علیه السلام ته حکم وکړي نو شپېلې به وویل شي د شپېلې په ذریعہ باندې به ټول مخلوق مړ شي بیا ور دین وروسته صلیخ کاله تیر شي او صلیخ کاله به مسلسل باران وریږي بیا به دغه صلیخ کاله کې دنه د انسانانو ټول اجزا جسمانی آزاد اجزا چې کم دي دا به راجم شي د دې نه به جسم جوړ شي دا جسم به تیاری چې څنګه صلیخ کاله بعد دوی مشپېلې وویل شي ډایرکټ به د روح دنه شي او د برزمه کې د مزنه پورته راوځي نو الله تعالی وی کذالک حمدغه شانت کی یعنی څنګه تاسو ورته چې وجه زمکه نه د بو بس ذریعہ باندې بوټي راوځي شنه بوټي پسونه دغه شانت کې الله تعالی د قبرونو دغه مړو غوخونه چې خاوري شوی دي ژوندۍ انسانان متره بهر کی لعلکم دې د پاره تذکرون چې تاسو نصیحت قبول کړئ نو دا کذالک نخرج الموتى دا قیاس شو د مخکینی قصه به مخکینی د دلیل باندې الله وی والبلد الطيب او هغه خاوره چې کومه خاوره یخرج او باسی نباته بوټي خپل خي خاور نه خسته بوټي راوځي شنه علاقه ته جوړيږي باذن ربه به حکم در رب خپل باندې سمره بوټي زمکه نه راوځي دا الله تعالی حکم کړی دا الله تعالی د حکم نه بغیر یو تیغه هم راوته د زمکه نشي والذي او هغه زمکه خبوسه چې خرابه لکه خوارزمکه دا خراب زمکه نو الله ویلا یخرج د نر او باسی الا نکدن مگر ناقص بوټي نکد هغه بوټي ته ویل کېږي چې لږ همي په مقدار کې ډېر لږ او ناقص همي څه پکار ناراضي عباس وانت سيزونه پکار باندې ناراضي چې هغه د سارو او د انسانانو ضرورت نه پوره کوي دسي بوټي نو الله تعالی ویلا یخرج د نر او باسی الا نکدن مگر لږ او ناقص بوټي چې هغه د انسان په فائدہ باندې به ناراضي نو كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون هم دغه شرم بیانو آیاتونه د قوم د پاره چې هغه شکر وباسي اوس د قرآن حاصل دا شو كذلك نصرف الآيات دا مستقل مثال شو د انسانانو د پاره دغه مخکینه دلیل د انسانانو د پاره د قرآن د بیانولو د پاره دلیل شو په دې طریقه باندې چې اسمان نه قبل آیاتونه نازل شي دغه آیاتونه خلکو ته بیانېږي نو دغه آیاتونه نازلېدل او دغه بیانول د بشان د باران باندې والا چې څنګه باران رحمت د قرآن بیانول د مستقید رحمت په دې کې دا ټول انسانانو په غوږونو باندې بیان راځي ځنې خلک هغه چې قطعا متغوږ نه دي ځکه د هغوی طلب موجود نه قرآن اول سر کې په بقره کې موږ ویلي دي هدل للمتقین کې موږ ویلي دي چې قرآن هغه چا ته هدایت کوي چې بچا کې طلب موجود دي متقین په معنا دا طالب التقوا سره دی یعنی هغه خلک چې پرهیزګاری طلب کې موجود دي هغه د قرآن لاره خي نو بده وجه باندې قرآن بیانې کې ډېر خلک به ودغوګ دي هغه به طلب موجود دي هغه متقین مصداق وي هغه به طلب موجود دي او ډېر خلک به دې هغه ودغوګ نه دي چې هغه ودغوګ دي باقي خو اثر نه کوي او دغه مثال علماء د سی ویل لکه باران وریږي سره ته لوخه نسکور کیږي نو هغه یو ساس کې وبهم نه رامنه کیږي ځکه جاګي لوخه مکمل نسکور دینو او چې کله دا لوخه سیده وته کیږي دا هغه چا مثال لږ کم کې طلب موجود دی باقي کی خبري زیږي تاسو هغه لوخه چې سیده باران ته کیږي باقي باران ته جمع کیږي نو دا یو قسم خلک شو چې مکمل هغه معرضین دي مستغنی د قرآن نه دي
دویم قسم خلک هغه دي چې هغوی غوږ دي خبره اوري خو د خبره به دننه اثر نه کوي. نو د دې مثال چې کوم دی نو د هغې خوارې ځمکې شو. خواره ځمکه باندې باران ټیک کېږي دغه ځمکه جذب کوي هم خو بوټي پکې راسرغونېږي نه. دغه شان ده کې هغه خلک چې په هغې کې طلب نشته دی نو بغیر د طلب نه بغیر د اخلاص نه که دا خلک خبرې واه امري مخکې موږ ویل لکه د ظالمانو کافرانو دغه شان ده کې هغه خلک چې هغوی د کفر په محبت کې ډوب دي هغوی باندې د آیتونه ښې که واوري هم اثر پې نه کوي. د دې په مقابل کې مؤمن سینه راواخله چې هغه خلک چې کوم مؤمن دی طلب پکې موجود دی. نو مؤمن چې کوم دی یو قسم مؤمنان هغه دی چې هغې کې د مخکې نه طلب موجود دی چا تیار کړي نه دي خو طلب پکې موجود دی. د قرآن زده کولو ارمانیان دي په هغې باندې عمل کولو دپاره ارمان او شوق لري. دویم قسم خلک هغه دی چې چا تیار کړل چا پې خواري کړله لکه ځمکه ځینې داسې چې برای راست باران چې کېږي هغه جذب کوي او بوټی پکې کېږي. ځینې هغه چې هغه ته باړۍ جوړې او کرل پکې نو باړۍ چې کله جوړه کړي هغې کې هم به جذب کېږي بوټی پکې کېږي. نو مؤمنان به دوه قسم یو هغه چې چا پې خواري کړي یو هغه چې دغه شان خود به خود پکې طلب موجود وي. مخکې موږ هغې مثال ویلی قرآن هغې ذکر کړی دی چې فالهمها فجورها وتقواها پر انسان کې دننه الله تعالی د پرهیزګارۍ صلاحیتونه هم ایښلي دي او د جرمونو د فجور هغه صلاحیتونه پکې هم الله تعالی ایښي دي امتحان لپاره. نو په دې صورت کې کوم چې د مؤمنانو سینې دي هغې کې دننه د آیتونه مضبوط شي په شان د باران باندې. بیا باران چې کومه ځمکه کې وشي او ځمکه ښایي نو پورته بوټي رازرغون شي دغه شان د مؤمن په سینه کې چې کله د آیتونه مضبوط شي نو د دې په جسم باندې د هغې آثار څرګند شي د دې په اعمالو په کردار باندې آثار څرګند شي. نو دا مثال شو د قرآن د بیانولو دپاره هم